السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه ور بیا اساس په خدمت کې حاضر شوم ډاکټر حکیم مولانا مجيب الله منیب. امید لرم چې تاسو به ټول جوړ روغ او خوشاله به الله تعالی تاسو ټول خوشاله او آباد ولري. ډیر خلک چې کوم دی هغه د تکلیف سره ډیر زیات پریشان دي د معدې د وجې سره. ډیر خلک وایي چې زما په نس کې ګیس زما معده چې دغه ګیس کې زما د قبض مسله زیات زما نس کوم دی هغه ګولاري لري زما نس کوم دی هغه دردونه لري زما معده چې دغه درد کوي زما معده کې چې دی هغه تیزابیت زیات زما معده چې دغه بد د زما اکثره چې کوم دی بد ارجی چې کوم ورته بد ارجی را کاږم او سینه چې دغه می سوزش کوي په نس کې چې کوم دي دردونه زیات دي معده چې دغه سوی کې معده چې دغه زخم لري ما انډوسکوپي کړې د معدې ما د معدې علاجونه کړي مختلف قسم علاجونه مې کړي دي مګر زه نه جوړېږم اخر زه څه چم کوم زه ډېر سخت پریشان یم چې زه به ګرځه د معدې اپریشن کوم زه به په د معده باندې څه چم کوم ډېر خلک چې کوم دي هغه په دا ولا سر پریشانی اوله خبره زما دا د نوٹ کې د الله ولیانو کله چې ډوډۍ تکشن احتیاط پکار دی ډېر ضروري احتیاط پکار دی ډېر خلک چې کوم دي هغه دته احتیاط به مشتي کو ډېر خلک چې کوم دي هغه خوراک زیات کوي بې انتها زیات خوراک کوي پر معده باندې بدون ګوره یو اوس موږ یو شی باندې ډېر لوډ راولو ډېر بوج راولو ضرور چې کوم دی هغه شی خرابېږي اوس که موږ پر سایکل باندې زیات وزن چېږدو هغه خرابېږي دغه رقم که چیرې موږ د خپل معدې مطابق خوراک کوو ډېر به ښي که موږ زیات خوراک کوو پر معده باندې بوج هم راځي او بیا دا ټول نظام چې کوم دی هغه خرابېږي او بیا به د دې بیماریانو سره موږ مخامخ یو بیا دغه رقم چې کوم دی اول به موږ احتیاط دا کوو کم خوراک به کوو د سنت مطابق به موږ خوراک کوو لږ به خوراک کوو نس به درې سې کوو لږ به خوراک کوو لږ به اوبه څښو او دغه رقم چې کوم دی د نس درېیم حصه چې کومه ده هغه به موږ د ګیسټریک مسایل چې کوم دي هغه ته ورله کوو صحیح سلو او بله خبره دا ده خاص کر په روزه کې یا په نورو ورځو کې موږ احتیاط نه کوو خواږه ترخه مسالې والا شان مختلف شان چې کوم دي هغه موږ ګډ وډ سره خورو ټیک شو یو خو د روزې برکت دغه د وجه بعض وخت ډېر انسانان چې کوم دي هغه په امن وي د هغو صحت چې کوم دي هغه بچا وي مګر که دغه رقم خوراکونه موږ بل وخت وکړو د بدن ټول نظام چې کوم دي هغه اوټیږي بیلنس چې کوم دي هغه د معدې او د کولمو چې کوم دي هغه اوټیږي موږ ډېر احتیاط پکار دی داسې ګډ وډ خوراک اوسه او دویم چې کوم دی موږ به لږ پرهیز هم کوو درمیانه خوراک به کوو پاتې سو ضروري خبره دا د ځان سره نوټ کړي په خالي معده باندې اوبه زیاتې څښئ دا ضروری فارموله بل فارموله دا ده صنف سو ادرک سو دا به مجره خو دا به لږ په اوبو کې راشو د دې چای به موږ څښو که دا درته اسانه دا وکړه که دا نه درته اسانه الایچي چې کوم دي الایچي یل الایچي چې کوم دي هغه ځبېشه د پشلمي بعد یا د روزماته بعد دوه درې الایچي په خوله کې واچو ځبېشه هغه اوبه یې څښه خور چې دي هغه یې غورځوه دانه یې ماتوه چبا چبا کې اس के पानी पीना है आपने सही सो الایچی استعمال کا کچیر بیا هم ته وایي چې دغه نسم کولی راته ګران دي دا فارمولې نسم جوړولی سټمک ټونیک ما تیار کړی دي ډېره بهترینه فارموله ده ډېره بهترینه فارموله ده که ستا معده هر قسم مسایل لري که ستا معده ګیس لري ستا قبض مسله یې ګوړګوړاهټ به زیات د ګیس مسله یي یا دغه رقم دردونه یې خوا راګرځي تیزابیت یې هر شی بد یي سینې سوزش یي د نس دردونه یي د معدې تکلیف یي ډېر ابرز یو مریض رالی په خالي معده باندې هم د معده دردونه لري ولې دردونه لري مګر د زیات خوراکو د وجې معده خرابه کړي دغه رقم د معدې دپاره شربت ما تیار کړی دي دم که پچکمه د هغه ورسره استعمال کړه دا دوه درې فارمولې دي دا خاص استعمال کړه په فضل د هغه الله به انشاءالله الله تعالی و تا ته شفا درکړي او ستا مشکل مرضونه چې کوم دي هغه به ختمیږي انشاءالله نو موږ به کوشش کوو او دا فارموله چې کوم دغه د علمي پاکستان جامع سنټر د ټولو برانچو سره ترلاسه کولی سي او دا فارموله استعمال کړه انشاءالله الله تعالی به ستا هغه موضوعي مرضونه چې کوم دي هغه به ختم هم کړي او تا ته به شفا میلاو سي او که چیرې تا د معدې دغه کورس چې کوم دی په روزه کې تا استعمال کوي یا په عام ورځو کې تا استعمال کوي شپه ورځ به ستا معده چې کوم د هغه به تر و تازه او فرش وي انشاءالله چې ته دا استعمال کړې الله تعالی به تا ته شفا